کمی کمی کوتاهی کمزوري را دننه شوي دي چې ان شاء الله د دې پروګرام ختمېدو سره چې ان شاء الله هغه ټولې کمزوري ختمې ان شاء الله. تاسو ته پته ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې به څوک ناستو؟ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین. هغې ته ویلی کېږي. هغې نه صحابه ولې جوړ شو؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه به کبه خبره وتلو فوراً به پې صحابه و عمل کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل صحابه ناستی اے زما صحابه چا چې پښلو کسانو باندې سلام واچولو پسو کسانو نن خو چې لږ روپۍ ورسري کنه لږ عمر رسیدي یا عالم یو د درې ټکي سبق ویلي داسې بزام غلې کی چې د اپناکي زمانه درجه کې کم دی دا به په ما سلام او حدیث کې راځي البادی بالسلام بریو من الكبر. په سلام کې چې څوک مخکیواله کوي کنه اب د کبر د تکبر نه بری وي. زما محترمو وای چې څوک سلام اچي وای دا کور والا به الله مالدار کی. بل روایت کې راځي څوک سلام اچي وای دا علاقې والا به الله مالدار کی. څوک سلام اچي وای دا پورا کله به الله مالدار کی. من سلام پرې خیر بالخصوص زمون پښتانه چې کور ته داخل شي ښا زه اوس په خزو سلام اچو زه اوس په خزو سلام اچو په ایمان دې کې شرم شته شرم شته. زما د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په هر طریقه کې د دنیا او د آخرت خیرونه دي عزتونه دي خوشحالي دي کامیابی دي. سوچتا چې د خپل پیغمبر په طریقو باندې خپل ژوندۍ تیر کړي او کامیابی حاصل کړي. یو زنانه په خېټه کې درد او تکلیف بار بار به باتروم ته لرات لګر د انسان خېټه خراب شي نو بار بار حاجت پوره کولو د پاره دا باتروم ته زی راځي. نو زه تاسو نه تاسو کوم باتروم ته چې خلک دنه کیږي پکه مخ بدن نه کیږي پکه مخ په بدن نه کیږي. یو طریقه سنت عمل چا ژوندې کو د سو شهیدانو اجر دی سو شهیدانو اجر دی د سلو شهیدانو اجر په یو سنت طریقه د ژوندۍ کولو باندې الله رب العزت ورکوي. هغه زنانه چې په باتروم ته دننه کېده بیت الخلا ته دننه کېده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق هغه په باتروم ته دننه کېدله. زما عزتمندو په دې بار بار تلو راتلو کې ورخطا شوله د ګسې خپې په ځای خیخ په مخ کې کړه که مخ په مخ کې کړه خیخ په مخ کې کړه. دلته آیات چې زما پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باتروم ته په ګسخ بدن نشوي دی او ما خو خیخ په مخ کې کړه نو واپس یې خیخ پر راوسته کوله ګسې مخ کې کوله په دې کې را پریوته د مرګ څه پته لګي اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دانا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یونٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اے عاقلہ وگنی سماتا مرگے نپری دی سڑے خپل رضا تا. اے عاقلہ وگنی سماتا مرگے نپری دی سڑے خپل رضا تا. ډیری ماتی کړي مړی د قبر جنو چې د قبر به نه کتل اچاتا د اجل سوار په تخ بدل راشي ناګهانه به تعالی شي وایم تا تا په ژوندونې توبه وباسه رحمانه. وای ته چې د بام په سر ولاړه وې تا چاته کتل خلک زما په تماشو چې ما تا ته کتل. زه تاسو ته لګي تاسو خو وګورئ له پېښور نه مې تشریف راوړی دی دومره تکلیف سره راغلو مولانا صاحب دومره تکلیف کړی دی دا دومره پروګرام ځکه خو زندګي نه بدلېږي که نه چې کوم پټ پټو ګناهونو کې سړی مبتلا یي که نه تا په دې موبایل کې څه سرچ کړي دي
ایو مونږ خو د پلار نه یریږو د مولانا صاحب نه یریږو د مخلوق نه یریږو د الله نه نه یریږو موبایل یې راخستی دی څه وایي وایي 007 که نه چې ویې کتل شاته یې پلار ولاړ وایي 007 نعتونه وایي پلار د دې غوږ نه وي غوره چې بېغیرته د هغې نعتونه چېرته دي هسې نعتونه خو نه وایي نو زمونږ هم هغه حساب دی الله د عرش نه د فرش تماشه کوي نو انشاءالله د عمل په نیت به کینو کینو به انشاءالله په ژوندونې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي الله ته هغه زنانه را پریوتله چې کله را پریوتله سر یې ولګېدو وفات شوله زما عزتمندو جنازې وشوله هدیرې ته یې وړه قبر کې کېښوسته د هغې د پاسې تیږې کېښوستې د هغې د پاسې خټې ور وتپلې د پاسې پې یو ټرالي خاوره راواړوله چې کله یې پې خاوره راواچوله د هغه زنانه د قبر نه د مشکو انبرو خوشبو راله وی امانت به د لحد په منځ کې پروت وي که چا ځان کو امانت په دې دنیا دې ته امانت وایي په سنت طریقه ځان قربانول دې ته وایي مونږ خو لکه د ځناورو غونته کې مونږ ته پته نشته مونږ چې د کور نه راوتو مونږ به په کومه خپه راوتي خلک بریک ونیسي ما ته د سر یختونه واخله خپو نوکانو پورې بیت الخلا نه واخله تر بیت الله پوری د محمد رسول الله مبارکی طریقې شته ما کلمه ویلې ده زه د محمد رسول الله امتی یم زه به د خپل پیغمبر په طریقو باندې عمل بکوم نو څه به یم کامیاب به یم خفه کېږئ مه ورونو موږ خپل مقصد پرېښی دی موږ څه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله زه مسلمان یم زه مسلمان خو چې د مسلمانۍ یو څو خبرې ترې راته تپوس وکړي که نه یو به هم نه ورځي دا خیال نه د مونځ د مفسداتو نه خبرې نه د جومات د ادب نه خبرې نه د مونځ الفاظ نه د مونځ ډانچا نه قرآن راځي مسلمان زما محترمو په خپل مقصد راشي نن چې دا مسلمان په هر ځای کې وهل خوري ټکول خوري کم ځای کې بم بلاست کېږي کم ځای کې زما عزتمندو حمله کېږي کم ځای کې اسکیډنټ کېږي کم ځای کې هوایي ګولۍ راځي زما مسلمان لکه دا پاروي چرګانو غونته کې ځای په ځای باندې نه پې د اسمان پروا شته نه پې د فرشتو پروا شته او نه پې د عوامو پروا شته داسې ده که نه ده څومره وجلی کېږو یو مسلمان په مرګ باندې اسمانونه به خفه و ځمکه به خفه وه د الله عرش به ولړزېدو په کوم کلي کې به مړی وشو دلته به موږ سره غم پیدا و یو کس سپی ساتلی او خرې ساتلی او څه یې ساتلی سپی او خر اواز راکوي ما سره به خبرې کوي ټیک ده که نه انشاءالله ټول به جنت ته ځو انشاءالله زو به انشاءالله څوک جنت ته تلل غواړي لاس اوچت کړي الله دې موږ او تاسو ټولو ته جنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑوس والا جنت را نصیب کی زما محترمو یو چودري زرا وغوښتم دا مولانا صاحب ډېر ښایسته بیان کوي او د حورو او د جنتونو لږ بیان هغه چودري صاحب مخې ته ځان ته چیلم هم ایښی و چیلم خو پېژنئ که نه پاڼې هم خوړلي وو خوله هم سره وه نو زه ورته را شروع شوم که نه چې د قیامت په ورځ به الله خپلو بندګانو ته اعلان کوي یا اهل الجنه فیقولو هل رضیتم اے جنتیانو تاسو راضی دا ټول جنتیان به وایي یا الله موږ راضي یو فیقولون ها ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تؤت احدا من خلقك یا الله موږ راضي یو دغه شان حورې به وي یو حورې به د دنیا جوړې اچولې وي یو جوړه کې به بله جوړه ښکاري بله جوړه کې به بله جوړه ښکاري حتی دننه بدن به ښکاري بدن کې به دننه زړه ښکاري په زړه کې به دننه مینه ښکاري چې تا سره یې څومره مینه ده چودري مو اوس مخې ته چیلم هم پروت دی وایي سبحان الله و ماشاء الله و که نه زه خو 11,000 نه یم چې ورته راتاو شم ورته یم چودري صاحب ویم مې چې دې جنتونو ته رسې که نه په قبر کې به یې په والو د نه دا چیلم جوړ کړی ګپ دی څه خلق پې تېر شوي د سرونو نه
تتر نه خاطر پته شخله غواړي هر سره توایا خو اسلام ته می سموایا دا می د اغیارو نه پسرو وینو ګټل زما محترمونو آغا خر او سپې ساتلو نو د دې سپې ډیپټي سره چې کله غله راځي نو دا بغتی دا سي زما په خبرو پويږي کنا چې نشي کوي نو آغا خر او سپې ساتلو نو د سپې ډیپټي چې کله غله راځي نو دا سپې بغاپي نو زما محترمو یو شپه غله راغه چې کله غله راغه نو دا خر دې سپې ته وایي اوغه پیګه غله راغلی وایي یو غپم نه کوم مال نن مالک روټۍ نه ده راکړې زه د خپل مالک نه خفه یم یو غپم نه کوم اخر ورته ډېر جړه فریاد کړی ده خو سپي غپلی نه دي په دې کې خر رمباړې شروع کړي د خر خو ډېر سپیشل اواز دي که نه چې خر رمباړې شروع کړي دي نو زما عزتمندو د خر په رمباړو سره خو غله تښتېدلي دي خو مالک یې را پاڅېدلی چې دی په دې خر څه چل شوی دا رمباړې وایي لګې زما عزتمندو یو لوړې کتلې یو ډانګې کتلې او دې محترمې ته یې ونیولی داسې لوټ په لوټ یې اړولی ښه مضبوط یې والی دی خو چې کله مالک یې لاړې سملاستی نو دې سپي روغونده کې دې خر پسې دا سر راواړلو ته وایي څنګه چل دی خوندې وو پردي کار کې کار ساتي همدغه به دې انجام دا ډیپټي زما وه دا ډیپټي د سپي وه او چا ادا کړه خر ادا کړه رونو په خپل مقصد راشي میرا زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی نن عزم کو انشاءاللہ العزیز بیزا وقت دموز اہتمام بکو انشاءاللہ دا موبائل صحیح استعمال بکو انشاءاللہ دا والدین خدمت بکو انشاءاللہ او نن نبا انشاءاللہ دا قرآن مجید تلاوت بم شروع کوم انشاءاللہ ما سره موبایل نشته کړل زما محترم دی موبایل خو زمون بیړه غرق کړ زنانو سره ملاس کړي نوجوانانو سره ملاس کړي سپینګرو سره ملاس کړي بډاګان نظر به نه کوي چې لګراشه وي کنه و دا ګوګل کوم ځای کې مې ته په ګوګل سکے و لکه سپګي سرچ کوم هغه ورځ یو زنانه یو لاس کې ټچ موبایل نیولې زنانې اوري کنه یو لاس کې ټچ موبایل نیولې بل طرف ته خاوند ستړی ستومانه راغی او زویم جاړي نو هغه زوی د پاره زنانه لګېدې پیډر تیارې څه تیارې پیډر پیژنې که نه پیډر تیارې یو لاس باندې لګېدې موبایل کې ګوتې وایي یو لاس باندې پیډر تیار کو کم ځای کې چې بچی پروت دی هغې سره خوا کې خاوند هم پروت و هغه پیډر یې راوړی د بچي په ځای د خاوند خولې کې وردننه بعضې ما ته کال وکړي مولانا صاحب زنانو له ټچ موبایل استعمالول څنګه دي ما ورته پوه شوي خوار پړکه د کور ورکه چمپرکه دیوال سورکه بې درکه نن موږ کورونو ته کوروانې راوستي دي کوروانانې ډېرې کمې دي کوروانې هم راوستي دي کورونو کې راته قرضداري ناست دي کور ته چې غریب بار نه ستړی ستومانه راشي خو چې ښځې ته وګوري هغې ورته دا چل کړی نو زما عزتمندو بار خو غریب ګرد وهلی تکلیفونه او ستړي ستومان خو چې ښځې ته وګوري نور هم ستړی شي او تاسو ته پته شته ما 2 قرضداري کړي دي په اشاره پوه شئ ما 2 کړي دي اولنۍ ښځه نعمت دی دویمه زحمت دی چا چې 2 کړي دي د 3 نیت دي پوخ کېږي نو دا 2 به د اخې توخي نه وباسي د دې خبره ورسېده که نو ما 2 کړي دي انشاءالله 3مې ته مې نیت شته وایي 2مه زحمت دی او 3مه رحمت دی 4مه برکت دی څنګه چلې سبحان الله مولوی په دې کې نه مولوي صاحب موږ دا یو سنبال کو دا ډېره ده زما محترمو آل پاکستان کې د یو سړي په سر باندې 14 ښځې راځي سونا 14 دا بس کی عزم وکړئ نیت وکړئ انشاءالله زما محترمو چې څومره دې ښځې زیاتېږي عمر به دې زیاتېږي مال به دې زیاتېږي او انشاءالله ډېر وخته پورې به دې نوم ژوندی ډېر برکات دي یریږئ مه
راولانګه ان شاء الله الله مدد کوي ها. او د یو خزي خاون با اکثر بیماری د یو خزي خاون ودا با اکثر بیماری وي هغه څنګه و چې کله دا کور ته راشي خزي بیماری سره تړلې نو دا خو بل خزه نه نو دا هم سره تړي او سیټ ته وګورځي. اوکې هغه ورځ ما نیا وفات شوله نو ما چې خپل نیکه ته کتل نو په دې سترګو کې اوښکې اورېدې راوړېدې مخامخ خو مې ورته ویلی نه شو مې ویل حاجي صاحب زه به دې کړی وې اوس به ورته یو ژوندی وه پرې خبره په دې یو کې بیا سړی یتیم شي که نه پلار کره د نظاره شي بس بیا هم یتیم وي خوار خوار به یو طرف ته بل طرف ته ګوري. بهرحال انشاءالله العزیز د قرآن مجید تلاوت به شروع کوو انشاءالله شروع کوو انشاءالله. زمونږ په د موبایل استعمال څومره دی تاسو ته پته ده څومره نوجوان ستړی ستومانه د کار نه راشي زما محترمو خوب ورځي سترګې پټې پټې کېږي خو دا بیا هم نیټ آن کړي ډاټا آن کړي کوم ملګري به میسج کړی چا به چې کوم دی زما په تصویر څومره لایک څومره ښه کمنټونه او د شپې 2-3 پورې دا نوجوان دا په موبایل کې اخته وي. زما محترمو محمد رسول الله فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي اے فاطمه اے نور جانې په دنیا کې څه خدمت وي تابعدار توجه شته توجه شته زمونږ په دې خوله کې چې دا کومه ژبه ده دا د سټیلو ده چې شي ده چې شي ده ها لږ توجه سره کېږي منځ کې به تپوس کوم انشاءالله. زما محترمو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې پروګرام باندې خوشاله کم ملګري خفه دي لاس اوچت کړي ایو لاس اوچت کو بیا زما محترمو لږه توجه به غواړم انشاءالله زه خپلې خبرې مختصر الفاظو کې راغونډوم. زما محترمو الله رب العزت دې بار بار دغه محافل بار بار د رمضان مبارک دا ښکلې میاشت الله رب العزت موږ او تاسو ته رانصیبه کړي. نو ما څه خبره کوله لگا توجہ کوئی کر زما محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمائی اے فاطمی اے نور جانی په دنیا کې څه قسم خدمت وی تابعدار کله قیامت پر ورځ قرآن راونی ولې نوري به دې نشم خلاصولې کله قیامت پر ورځ قرآن راونی ولې بیا دې دینا نشم خلاصولې ورونو انشاءالله اکثریت اجی سیبان نوجوانان ناس دی زما محترم و عظم کی چې دا الله کلام شروع کو انشاءالله دا انقلابی کتاب دی دا د هدایت لپاره الله را لېږلی دی دا الله د طرفنا یو میسج دی په دې کې زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت کامیابی خوشحالۍ ټیکه نه دي اجی سیبان زما خو دماغ کار نه کوي دا اجی سیب په قرآن نه پوهېږي خو په ټچ موبایل پوهېږي دا اجی سیب اصلي او دیسي نوټ په لاس کې معلوموي چې اصلي دی که دیسي دی پخه او کمزوري خوراک اجی سیب پېږي په دواړو جامو پېشخوند وایي که غاښونه یي که نه وي بس خوند پرې وایي زما عزتمندو پخه کور او په کمزوري کور پوهېږي ښه ګاډي کمزوري ګاډي باندې پوهېږي که نه پوهېږي هغه ورځ یو حاجي صاحب په دې محفل کې ناست د قرآن فضایل یې واورېده د قرآن د عظمت نه خبر شو په آخري عمر باندې ورسره احساس پیدا شو څه پیدا شو احساس ما طرف ته توجه شته بعضې ملګري ما ته نه ګوري ما ته ګوري دا آداب دي زما محترم و حاجي صاحب سره په آخري عمر باندې احساس پیدا شو چې دا خو انقلابي کتاب د مؤمنانو د هدایت لپاره الله را لېږلی او ما نه خو وخت تېر دی په دې قرآن خو ما ځان پوهه نه کړو دې قرآن له خو ما وخت ور نه کړو دا قرآن خو چېرته ما روان اخیستو په دې قرآن د پوهولو کوشش ما ونه کړو په آخري عمر باندې حاجي صاحب قرآن رالی او زما عزتمندو قرآن کولاوي حاجي صاحب د قرآن په عبارت باندې پوهېږي نه
د قرآن په الفاظو پوهیږي نه خو زما عزتمندو نیت یې وکړو عزم یې وکړو په آخري عمر باندې احساس پیدا شو چې زما ږیره خو سپینه شوله که په دې وخت کې ماله مرګ راغی ماله به د قیامت په ورځ الله تپوس کوي که نه به کوي تا دا ږیره سپینه شوله دا زما د کلام کتاب الله کلام الله تلاوت هم شپېته کاله اویا کاله اتیا کاله زندګي دې همداسې تېره څومره د افسوس مقام دی دی که نه دی الله هغه علي صاحب قرآن را واخیستو سترګو نه بې اوښکې روانې وي او په قرآن باندې ګوته ګرځوي وایي یا الله یا اللہ یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یا اللہ دادم رشتیا ویلی دادم رشتیا ویلی پا قرآن مجید پا آیات والی زمیدار بابا گوت گرزی او دا خبر کی یا اللہ دادم رشتیا ویلی دادم رشتیا ویلی او زمان محترم پانی اڑی 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 پدی کی قرآن ختمی اجی سرتا چکل مرگ راغی وفات چو فا اللہ قسم ددی خبری مولانا طارق جمیل سیر دامت برکاتم العالیہ گوارے چی اجی سیر باندی کل خاوری راوالو لی واللہ العظیم دا اجی سیر دا قبر نا دا مشق و انبر و خوشبو وی امانت بدل حد پا مینس کی پروتوی کچازان کو امانت پا دی دنیا شروع کو با انشاءاللہ شروع کو با انشاءاللہ ایسا کرنا دا علماء دا قاریان دا تاسو دا پارا شکم دے ہر خدمت تا تیار دی دا دنیا سیٹ او نواب قبر تا یوڑو چا دزان سر خپل مال قبر تا یوڑو تخت و تاج دا شاہ جہان نشلو پاتی دا دولت نئی کنگال قبر تا یوڑو دا دا گل غندی مخون بفناشی اے رحمانا تکی تا سوچ کوئی دا دا گل غندی مخون بفناشی اے رحمانا چی دا یوسف غندی جمال قبر تا یوڑو مالا مرگ را روان دے مولانا سے پدی قرآن بز سنگ فوحشم یو ٹکی را تخایا یو مولانا سے فرمائل زوڑو کے معشوم زمان پا جماعت کی او بابا سپینگیری داخلہ واخستا او پا پیلنی سپارکیو عظمیو کو نیتیو کو زب پدی قرآن ما نزان پو حکومہ وی ما قائدہ ویلا بابا پا پیلنی سپارکیو ما قائدہ ختم کا بابا پا پیلنی سپارکی ما ناظرہ ختم کا بابا پا پیلنی سپارکی ما حفظ کو بابا پا پیلنی سپارکی ما علم کو بابا پا پیلنی سپارکی پدی دی کی بابا لمرگ رائے تاو سوائے دا بابا بدا قرآن والا پسب کی اللہ نرا پاسئی غفلت کی من غفلت او ناراستی سو شروع کردی دا نپوئی گم دا سے علاج کو ندے تراوالا اللہ دی پی پوئی کی کہ نپوئی کی اشکر رونو دا دزل فریاد در تسناؤں دا دزل درد میرا وڑے وہ چکی تو تم نے سنا نہیں میرے عمر بر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ داس تھا جسے تم ہنسی میں اڑا گئے 200 آیاتون روزانہ سوک دا قرآن تلاوت کی سنا ناظرہ خوان تاسو کی چاچا پا ناظرہ باندی ختمونا کردی دی قرآن لستلے دی پنا سپینگیری نوجوانان معشومان ٹول دی لاسو چت پا ناظرہ باندی کڑن دی ناظرہ خوان روزانہ 200 آیاتون تلاوت کی سونا روزانہ 200 آیاتون سوک تلاوت کی دلم مرگ راشی وی اللہ رب العزت ورطا فرمائی چستاخو میں بخانہ کڑی دا تاسو پا اللہ یقینو کئی دا دی ناظر اخوان نا گیر چا پیرا ومڑی دا دی ناظر اخوان پا سفارش باندی اللہ بخی ومڑی ناظر اخوان بیچے لگ محنتو کی اور حفظو کی تاستا پتہ دا حافظ قرآن دا قیامت پر سو کسان جنت تبوزی سو کسان ببوزی او دا دی علاقی خانہ و نواب پا سو کسان بوزی وی اگا دی تکڑشی زان دی بوزی ادی تکڑشی زان دی بوزی دا مقام قرآن والا تا اللہ ورکڑے آغا کسان
چې باغی باندې ټاپه د جهنم لګېدلې وي و قربان شم د حافظ قرآن د مقام بیا چې لږ محنت وکړي علم وکړي د قیامت ورځ به وي د حاجي صاحب دپاره یو روایت کې 400 خاندانه ښودلی شوي دي چې حاجي صاحب د الله د رضا دپاره حج کړی وي حاجي صاحب به سفارش کې او جنت ته به بوځي انشاءالله ناظر اخوان دپاره نابالغه ماشومانو دپاره عالم با الله ته وی چې یا الله زما خو علمي سفر ډېر اوږد و په دې کې ما سره ډېرو خلکو مرستې تعاونونه محبتونه چا کتاب اخیستی چا تپایي اخیستی چا له جومات جوړ کړی چا مدرسه جوړه کړې یا الله دا بس کی الله رب العزت ورته فرمایي مه پریشانه کیږه وورا تا سره مینه محبت والا خلق ستا خادمین که د اسمان دستور مطابق شنن جنت ته بوځه ځان سره زما محترمو انشاءالله العزیز د قیامت ورځ به وي د الله دیدار به دې علماو ته نصیب کیږي طلباو ته به نصیب کیږي کومو خلکو د علماو د طلباو خدمت کړې وي مینه کړې وي محبت کړې وي انشاءالله العزیز دا خلق با د قیامت پر ورځ د دې علماو طلباو سره انشاءالله العزیز الله را پاسي